موبایل کا ټوله شپه چارج ته پروت وي نو دا څه نقصان کوي. اکثر موږ د شپې موبایل چارج ته ږدو، نو که دا موږ سهار راوالو نو دې ته څه نقصان میلاویدی شي، یا د دې سره د موبایل بیټري خرابېدی شي. بل ځینې کارونه دي چې هغه د شپې کول نه پکار چې تاسو موبایل چارج ته کېدی. نو په دې ویډیو کې ښه په تفصیل سره په کوم اول نمبر دا که تاسو ټوله شپه اوس موبایل چارج ته ږدئ نن سبا، نو ستاسو موبایل چې دی هغه څه نقصان نه کوي. لکه ستاسو بیټري ته څه نقصان چې دی دا نه شي رسېدلی، خو څه کارونه دي که هغه تاسو کوئ نو د هغې سره بیا تاسو ته نقصان چې دی هغه میلاویدی شي. یا ستاسو سره زړې ماډلې موبایل زوړ ماډل موبایل نو په هغې کې بیا دغه نقصان چې دی دا میلاویدی شي. ځکه کله چې دا تاسو چارج ته ولګوئ نو کله چې دا 100% شي نو دا اټومیټک چې دی دا بند شي، دې ته نور چارج چې دی دا په پورته نه ځي. نو بیټرۍ له چې دی اوس نقصان نه ورکوي. د دې نه مخکې چې کوم موبایل و لکه 8 کاله مخکې چې کومې موبایل وې نو هغه به ور چارج کېدی، لکه نور چارج به هم هغې ته ورختو. نو د هغې د وجې نه چې دا مسله به راتله د موبایل بیټرۍ چې د هغې به ګرمې کوله. اکثر به موبایل چې دی ډېر به ګرم شو نو د هغې د وجې نه به دننه نقصان یا به شارټ سرکټ چې دی دا به جوړېدو. نو د هغې نه به مسلې چې دي دا به جوړېدې. خو نن سبا هغه مسله چې دا هغه ختمه شوي، ځکه سرکټ پکې لګولی اټومیټک چې دی چارج د دې نه بندېږي. خو یو نقصان یې دا دی که تاسو ثابته شپه دا چارج ته ایښودی نو تاسو به کتل اکثر چې موږ موبایل چارج کړو د شپې او کیدوي او سحر راخلو نو په هغې کې څه پرسنټیج چې دی دا کم شوي، 10% کم شوی یا 60% چې دی دا کم شوی. د هر موبایل بیټري په جدا جدا د حساب باندې نو دا پته نه لګي څومره فیصده چې دی دا کمیږي. 8% په کوم ځای کمیږي چې ښه موبایل 15% چې دی دا کم شي، یا ورته انټرنیټ بند دی نو هغه بیا لږ کمیږي د دې سره. خو چې انټرنیټ چالو وي لازم بس تاسو موبایل چې دی دا به کمیږي. نو که تاسو په چارج کې دی ایښودی نو دی بار بار چې دی چارج کیږي، د بار بار چارج کیږي، لکه د ښکته راغورځېږي او چارج کیږي. نو د دې سره موبایل چې دی دا ګرمي کوي. نو دغه ګرمي چې دا اکثر د سرکټ لپاره چې دی نقصاني، نو دومره نقصان نه کوي خو نه بیا هم لږ ډېر نقصان چې دی دا کولی شي. او اکثر ځینې کسانو دا موبایل اخیستی چارج ته ایښودی، چې چارج ته ایښودی نو د موبایل د بالښت نه چې دی د هغې نه یې لاندې ایښودی. نو کله چې دا تاسو د بالښت نه لاندې کېدی نو د بالښت نه لاندې چې دی دا ګرمېږي، چې ګرم شي نو په هغه ټایم کې دی نقصان چې دی دا ورکولی شي. سرکټ له هم نقصان ورکولی شي، په هغې ټایم باندې شارټ سرکټ چې دی دا هم جوړولی شي. یا دا کیبل له دې کیبل کې مسله راشي نو د دې د وجې نه چې دی هم شارټ سرکټ چې دی دا جوړېدی شي او دی چې دی اور هم اخیستی شي. نو د شپې که تاسو موبایل دی ثابته شپې دغه شان ایښودی نو دی څه نقصان نه کوي، ځکه اټومیټک د دې نه چې دی چارج کټ کېږي، لکه دی نقصان نه کوي. خو د بالښت نه لاندې که تاسو ږدئ نو دغه مسله چې دی دا کوي، یو ګرمي په ګرمۍ کې ایښودی نو په هغه ټایم کې چې دی هم ګرمي کولی شي او شارټ سرکټ چې دی دا جوړولی شي. او د دې کم چې دغه دی هارډویر دی نو هغې ته نقصان چې دی هغه د دې د وجې نه هم رسېدی شي. نو کوشش کوئ که د شپې تاسو موبایل چارج ته ږدئ نو ایښودی شئ، خو د بسترې سره چې دی دا یو ځای مه ږدئ. نور هغه خبرې چې دی ختمې شوي دي چې بیټري د دې سره خرابېږي، نو بیټري چې دا هغه نن سبا د موبایلو په دې باندې نه خرابېږي. بل لا که تاسو استعمالوئ نو 2-3 کاله 4 کالو پورې چې دی تاسو له نوی موبایل چې دی هغه کار کوي، ستاسو بیټرۍ ته چې دی ضرورت نشي راتلی. ځکه دا موږ په خپله تجربه کړې ده او په خپله یو ثابته شپه موبایل چارج ته ږدو، 2-3 کاله راسره داسې د موبایل وشي خو د موبایل بیټرۍ ته چې دی د هغې څه نقصان نه دی رسېدلی. خو که زړې ماډل له سره وي نو په هغې کې دغه نقصان چې دی دا میلاویدی شي.